د خپل کور والا بوتله ډاکټر لا ډاکټر له دا کس د خپل کور والا بوتله ډاکټر لا نو دی وته لار کې ناستو ورته زنانه مو سره دیجی نو دومره خو به پښتو خلک ته چې زنانه باندې سوګډاز نه کوي او چې د سړی سره زنانه وي که زما دارونه ګورېږي یو خبره په دې میډیا په ذریعہ کوم زما دارونه خنران دي که زما د دیرونو سره پستول او تماچا وسره وا یا وس کلاشنکوپ یا بل سه وسله وا نو زما په ذات ته خدای قسم چې دی بته روغ نو پاتې شوی مازیګر بی ګناه شهیدان شو نه پوهېږم چې په موږ پښتنو کې با شعور کله راځي دغه جاهلیت به زموږ نه کله ورکېږي سارم بستا دارت لولر جانانا سارم بستا دارت لولر جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا سارم بستا دانت لولا اوس پدارو د طبیب نارغیگم اوس پدارو د طبیب نارغیگم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما موجود مجلس خاکوټ درویش بابا کله دا ټیم ولاړ ما جازونو ډاک مقبره کې دا درې قبرونه به تاسو وینئ دورونه یو پلار او زوی دی کوم چې پرون مازیګر بې ګناه شهیدان شو نه پوهېږم چې په موږ پښتنو کې به شعور کله راځي دغه جاهلیت به زموږ نه کله ورکېږي چې موږ په وړو وړو خبرو اسلحې ته لاس نکو د چا قتل نکو ځکه په پښتنو کې روزانه بې ګناه مرګونه کېږي بلا ماشومانان یتیمانان شي د یتیمانانو یو ډیر دی چې جوړیږي دغه جاهلیت په موږ کې دی که سل مړي مو کې نو بیا به مشرانو ته کښېنې جرګې ته به کښېنې او روغه د ځای دی نو د دې نه ښه خبره ده چې مخکې یو مشر ته کښېنې که چېرته مشرانو ته ناست وی نو نن به دا درې شهیدان نه ورکول راغلیو جي غمزده کورنۍ ته د دوی غم زیاتول نه غواړو ځکه دغه یو کور درې شهیدان ورکړي دي ځوانان ترې وتلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې خیر دی جی خیر دا ستاسو ورونو او جی دا زما هرونو تاسو غم دی الله دې در باندې آسان کړي ستاسو غم زیاتول نه غواړو خو د مسلمان په حیثیت ستاسو اواز چوتولو لرالو الله دې ستاسو عزت وکړي دا څه واقعه شوې وه واقعه خو جی نن سبا داسې وخت دی چې جاهلیت ډېر زیات دی زموږ په دې خاکوټ کې هم نور هم داسې وقوې رالې نن سبا د جرګې سیسټم خلک زیات نه مني نه د علما کرامو مني حد دا دی چې د هغې بیا مین مثال لا دی چې څنګه زما دارونه شهیدان پراته دي افسوس خبره دا ده زه د دغې مجرمانو نه او د دغې جاهلانو نه تپوس کوم چې تاسو زما دارونه دا په څه شهیدان کړه تاسو ما ته د دې خپلو ورونو یوه ګناه وښایه چې تاسو دا شهیدان کړه خو انشاءالله ورځ په قیامت په الله تعالی تاسو نه زما د دې شهیدانو تپوس کوي بل زه د دې خپل څښاکوټ د دې عوامو نه د دې خپلو مشرانو نه علما کرامو نه هم یو تپوس کوم چې داسې مسلو کې داسې ظلم زیاتی کې دې خلکو لم دا پکار دي چې راپاسي بل زه د خپلې انتظامي نه هم یوه ګیله کوم زما د ضلعې ملاکنډ چې کومه انتظامیه ده ملاکنډ لیویز د هغوی نه هم زما ګیله شته بعضې داسې مسلې راشي
چې دوی په هغې کې د بار شهادت یې راوغواړي او هغې کې بار خلکو ته کریمینل مسلې سیوا کي نو چې تاسو سره کم مجرمان نو تاسو له دا کوشش پکار دی چې دغه مجرم نه اقبال جرم په عدالت کې کوئ نو مسلې به نه جوړیږي بل انشاءالله زما د دې اے سی صاحب نه او صافي چې کم دی د اسسټنټ کمشنر درګې د ده نه مې دا امید دی چې انشاءالله مجرمانو ته جلد دی ورسی ځکه چې هغه خپل کوشش کړی دی بیګام چاپی والی دي دغه مجرمانو کړي موړي دي خو د انتظامی نه زما ګیله په دې وجه راځي چې ډیر ما داسې ولي زه خپله د دې علاقې او سماجي کارکون یم او داسې مسلې چې راشي د روډ بندولو زه مکمل خلاف یم ځکه چې جی په دې روډ بندولو کې داسې زنانۍ ډیلوري کیسونه راشي داسې په ګولو باندې خلک ولګي هغې غریبانانو ته ډېر تکلیف وي نو زه ریکویسټ کوم د ملاکنډ انتظامیې ته چې تاسو په داسې سیزونو کې خلکو له ډېر زر مجرمان نیسئ نو کریمینل واقعا ټوپک ته به خلک نه ځي نو زما انشاءالله زما د الله نه دا امید هم دی چې ملاکنډ لیویز پکې خپل भरपूर کوشش وکړي او دا ملزمان چې کوم دي ونیسي او دې ظالمانو ته وایم چې ظالمانو دونه ظلم خو څوک نه کوي دي ستاسو سره څه بد کړي چې تاسو زما د ارونه داسې شهیدان کړه خو انشاءالله زما د الله نه امید دا دی چې تاسو نه به الله تعالی د دې تپوس کوي پس خبره تاسو دا شهیدان کړي تاسو خو ماته یوه خبره وښایې چې تاسو زما دا درې واڼه یو ورور مې جي لګېدلی دی هغه د ملیشیا نه راغلی دی په چوټۍ باندې او ټیکټ یې جي راغستی دی اوس هم جي هغه په کور کې پروت دی هغه هم زخمی دی پروت دی جي دا څلور کسه لګېدلي وو دا جي څلور کسه وو بل جي زما د دې د خپله کور والا بوتله ډاکټر له دا کس د خپله کور والا بوتله ډاکټر له نو دی ورته لاره کې ناستو زنانه مو سره دی جي نو دومره خو بې پښتو خلک دی چې زنانه باندې څوک ډز نه کوي او چې د یو سړي سره زنانه وي که زما دارونه ګوره جي یو خبره په دې میډیا په ذریعه هم کومه زما دارونه ښه نران دي که زما د دې رونو سره پستول او تماچه ورسره وه یا ورسره کلاشنکوپ و یا بل داسې وسله وه نو زما په ذات ته خدای قسم چې دی به ترې روغ نه پاتې شوي خو مونږ ښه طرف ته سوچ کوو چې یاره وسله ښه شی نه دی نو د هغې نن سبا دا وجه ده چې وسله د دوی سره وی نو دوی به نن دلته ماته شهیدان نه پراته خو الله تعالی دې زموږ نه هغه جاهلیت بیا هم نه کوي انشاءالله زما د الله نه دا امید دی چې دوی له به الله تعالی د دې سزا ورکوي انشاءالله دا رور ستاسو نه مشر دا جي زموږ د ټولو رونو مشر ورو بل جي د دې کسانو بله ورځ ورور مړو نو د دې ورور زما ووی ماته چې ته ګاډی وباسه او دا ډاک چې کم دی دا صفا کا او دلته بیا زموږ د کور مخې ته ماته وی چې په کولرو کې اوبه واچوه ای پښتنو شربت یا افسوس خبره دا ده دا داسې پښتانه خلک دی دې ورور مې جي دا پروت چې دی بس د افسوس خبره دا ده جي زه به څه ووایم سره زوی هم شهید شو او جي دی زوی دی دی ورپسې هغه مې بل زیاد نوم دی جي د هغه چې دی په واټ دی راشي دلته راشي څنګه ښه ټیک ټاک خیر دی وایه جي جی دا خو ظلم شوی دی او ډېر زیاتی شوی دی خو داسې یو مسله راشي نو چې کم ګنهګار نو سزا هغه ګنهګار ته ورکړی کېږي دا غریبانان خو د ځانه خبر نه و زنانه ورسره وي روان و ډاکټر ته روان و چې د دوی بیا هم څه دښمنۍ ته داسې زړه وی نو ځان سره به یې تمانچه ساتلی ټوپک پې ساتلی ځان به یې ساتلی که نه خو دوی په زړه کې څه نه و دې ټیم کې کو یو سړي ډېر هم یو پلار نیکو یې مړي خو چې زنانه ورسره وي د زنانه په سر باندې مې ماپ کړي دا خو زموږ د پښتنو یو نښه ده یو نشان دی که نه نو زیاتی کړی ډېر زیاتی کړی دی خو تا د چا سره تنازعي د چا سره د مسلې مجرم له سزا پکار ده داسې نه چې ته بې ګناه له سزا ورکوه د څلور میاشتو نه کله راغلی و دی جي دا تقریبا د 15 ورځې وشوې چې دا 4 میاشتو نه راغلی او سبا نه بله ورځ پرونې مور ویلو چې ما ورسره په خپله لاړم بیک مې ورسره واخیست کپړې مې ورله واخیستې سبا نه
سبا به تلو د پلیټو میگا مارټ کې میگا مارټ ولا وزټ کړي وو الته دوبه ته د ځان سره بوتلو نو دا جی روانو او هغه بل چې کم په خپل کې درې نو هغه په دې 5 تاریخ باندې ټیکټو هغه ټیکټ مس شو د 20 تاریخ ټیکټ راغستې دي نو هغه د خپل کې دلی ګولې لا پکې وسم د دنه لا اپریشن نه دی شوی خو ډاکټرانو وتی ویل چې دا د پیر پورس باندې راولي نو د لا اپریشن وکړو نو جی زیاتې شوی ډیر زیاتې شوی لګنه دی ډیر شوی دی جی ډیر مهرباني کتونکو دا ظلم نو د ظلم یو انتها شوی دا ځکه د دغه کور دوی وتلیو زنانه ډاکټر ته بوتلله خو دوی خبر نو چې داسې حادثه به راځي او په هغې کې به دوه ورونه یو زوی شهید کیږي دا زمونږ د پښتنو عکاسي د جي مونږ په وړو وړو خبرو راپاسو او چې سم د وسه کېږي که په کور کې لس یو که شل یو که پنځل لسي موږ په خپل زړه هم تشو ټټر هم پې تشو جاجر هم پې تشو نن که دا درې د خاورو سلي ګورئ د دوی به هم په ړه باندې بلا ارمانونه دا یو ورور دوبۍ ته روان په وزټ باندې کوم چې کور کې زخمی پروت دی هغه ملیشیا ته روان و دغسې به دا پلار هم په زړه بلا ارمانونه لرل دې تره به هم په زړه باندې بلا ارمانونه لرل خو د بدقسمتۍ نه جاهلیت نن دلته په دې ځوانانو باندې د سلو ډیري ولګول دلته جی دا ظلمونه به تر هغې کېږي چې دلته انصاف نشته د انصاف نوم شته د انصاف تمه شته او د انصاف په نوم جوړ پاکستان شته خو دلته تر اوسه پورې یو مجرم یو قاتل تم پانسی نه د ورکړی شوي ځکه دلته لس مړي وکړي پولیس یې ونیسي مجرم د جیل شهزاده یې برېتې کونډه کړي ګرځي چې بیا راوځي بیا هم په کوڅو کې سرې سترګې ګرځي ځکه لس یې وجلي بېرته آزاد شي تر کومې پورې چې په پاکستان کې پانسی نه نو دغه ظلمونه به کېږي دغه د ظلم انتهاګانې به کېږي مخنیوی نشته زه به حکومت وخته دا درې شهیدان کېدم چې دوی سره د انصاف وکړی شي دغه مجرمان د زر تر زره ګرفتار کړی شي او دوی ته د سزا ورکړی شي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله په امان